شمه که زه ته یقینا دا خبر وکړم چې کله ما ته دا خبر راغلی تقریبا ډېر اچانک اواز راباندې وشو تقریبا 3 ورځې مخکې چې مشر وایي چې زه ستاسو ځای ته درځم نو د هغې ټایم نه زما د خوشحالۍ څه امتحان وه او زما د ایکسایټمنټ څه امتحان وه چې زما خوږ مشر په دې دومره غټه علاقه کې په دې دومره غټ خلکو کې زما د دې غریب یونین کونسل زما د دې غریب کلي او زما انتخاب وکړو مشره زه ستا د زړه له کومې نه خپل کلي ته په راتګ باندې هرکلی یم په خیر رالې ستړي مه شئ تاسو سره راغلي په سټیج باندې موجود زموږ صوبایي چیرمین صاحب د ځوانانو سرلښکر سکندر خان ته د زړه له کومې نه هرکلی یم جاوید حسین خان ته زما د تحصیل نور چې کوم عهدیداران دي د ضلعي عهدیدارانو ته د زړه له کومې نه السلام علیکم په خیر رالې ستړي مه شئ ما ته مخامخ زما د یونین کونسل اثار میري زما د کلي ګل آباد زما د کلي د خپل خټان د میرولي کلي د خوست راغلي مېلمنو د یونین کونسل تنګي ملګري دغه شانتې دپاره زما چې کوم نورو یونین کونسلو ملګري دي ټولو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم په خیر رالئ دا تاسو چې څومره شکریه ادا کړم دا کمه ده د هغې وجه دا ده چې ډېر په لنډ تک وخت کې تاسو مونږ ته پټ قیمتي ټیم مونږ له راکړو د هغې یو جهانمنه هوګه مشره مونږ خو په زړه باندې ډېرې خبرې وې خو چونکې پروګرام زمونږ نه یو ګنټه تقریبا لیټ شروع شو نو د هغې د کبلې نه به زه خپلې خبرې راغونډې کړم خو ستاسو په وساطت کې دا زما چې دا کوم مخامخ کلیوال ناستې دي کله چې دوی ستاسو اورېدلي چې مشر به راځي دوی تاسو ته ډېر زیات لیوال وو ولې چې دا په دې ځای باندې ستاسو د قدمونو چې کوم دی هغه لوبیا قدمونه او الحمدلله هغه زموږ د کلي نه د هغې آغاز وشو زه د دې په دې باندې ډېر زیات فخر محسوسوم او ټول زموږ فخر زموږ عزت زموږ غیرت دا زما د مخامخ زما دا وروڼه دا مشران دا کشران او دا ځوانان دي هوګه مشره دې مشرانو دې کشرانو دې ورکرانو دې زموږ د پارټۍ عهدیدارانو موږ سره ډېره غټه وفا کړې ده چې په دې سختو حالاتو کې دوی موږ سره مستقیم پاتې دي موږ سره شانه بشانه ولاړ دي یو وخت زموږ نه نه دي وچو شوي انشاءالله تعالی امید لرم د خپل مشر نه چې انشاءالله تعالی د دې خلکو د قربانۍ بغیر موږ یاد ساتو او انشاءالله لرې نه ده لرې نه ده که خیري که چېرته په سازش باندې په سوچ او سمجه منصوبه باندې زما مشر دې سملۍ نه بار کولی شي خو نن چې ما د دې خلکو دا مینه ولیدله د دې دا کاسي ده چې دې سملۍ نه بار کړي خو د خلکو د زړونو نه شي بار کولی انشاءالله او انشاءالله تعالی په جمع باندې به موږ د خپل مشر انشاءالله تعالی همدغې پارلمنټ ته همدغې اسمبلۍ ته به که خیري رسو دغې پورې به درسره ولاړ یو تر څو پورې چې زموږ په وجود کې ساله زما بچي زما مال زما حال هر څه په تا باندې قربان هوګه مشره زموږ د دې ورکوټي کلي د دې علاقې یو څو درې غټې مسلې دي خو تاسو ته وایي چې زما مشر په اقتدار کې نه دی خو الحمدلله ثم الحمدلله چې داسې رقم امینے جوړ شوی دی که داسې لس امیینګان راغونډي په خدای مې قسم چې د افطار خان ته یو ویښته ورکړم او نه دته په کارګردانۍ کې رسېدی شي مشره زما د دې خپل کلي چونکې دا یو ډېره غټه آبادي ده مین مسله دلته موږ ته دا ګیس چې کوم راغلی دی نو دا سر په دې ټول تنګي کې د احمد آباد تنګي نسرزو برزو د قارونو پورې خور شوی دی په هغې کې زموږ ګل آباد پروت دی د هغې د وجې نه زموږ نور په تنګي باندې هم زیات سیوا دی موږ ته دلته کې بالکل د سره د ګیس هېڅ قسمه پرېشر نه وي موږ زما ته زنانه خصوصا ما ته هغوی دا پیغام راکړی دی مشرانو راته راکړی دی چې د خپل مشر نه دا غوښتنه کوو چې الله حکامو سره بالا چارواکو سره په دې باندې خبره وشي زموږ سره تاسو ته بله لږ اسانومه د چوترې نه دا روډ چې کوم دی الحمدلله دا ما ته زما د مشر جوړ کړی دی دا کیوال ته زه کوم دا ما ته د مشر جوړ کړی دی که خلک دا تپوس زما نه کوي چې ته څنګه د قومي وطن پارټي سپورټ کوې قومي وطن پارټي زه په دې باندې سپورټ کوم چې زما په دې یونین کونسل کې زما په دې کلي په ګل آباد کې چې کوم کار شوی دی هغه زما مشر افطار خان او سکندر خان کړی دی د هغې نه علاوه ما ته چا یو هفته اوسه پورې نه ده لګولې د دې دومره د دې نورو لس کال حکومت دلته وشو دا د ګل آباد سکول ما ته مشر جوړ کړی دی د پرایمري سکول ما ته مشر جوړ کړی دی ما سره خوا کې زما هسپتال ما ته مشر جوړ کړی دی زما ګریډ سټیشن ما ته مشر جوړ کړی دی زما د پولیس ما ته مشر جوړ کړی دی دا بجلي چې تاسو کړي دا ما ته دوی راوستې ده دا ګیس چې زه په نوم دا ما ته دوی راوستې دی زه به څنګه بل سپورټ کړم بل به زه څنګه سپورټ کړم زما بل ټول تاسو سره دی انشاءالله دوی سره سره په دې یونین کونسل تنګي کې ما ته تاسو کار وښایي زما د مشر نه علاوه د افطار خان نه علاوه تاسو ما ته د بل چا کار وښایي زما د تنګي پر زو فکر دی تاسو ته اضافه کوي چې مونږ هسې نه یو ناست
زمونږ سره دا ظلم او زیاتی د ناظمانو سره دې حکومت وکړو چې زما یو کال پوره شو اوسه پورې موږ ته د یوې پیسې اختیار موږ د هېڅ اختیار رالګو دا د دوی د کمزربۍ د نااهلۍ او د یو غیر میچور سیاست نښه ده ناظمانو ته خپل حقوق نه دي میلاو خو موږ کور نه یو ناست زما د ترنګي د برزو د پیډر چې دا غریبانان ستی پتی شو په اور کې هره ورځ ورځه واډې سره لانجې کوه ګریډ والا سره لانجې کوه یو یې ملي ته نه دی راغلی یو یې پی ایم نه دی راغلی دا د دوی کارو پکار دا و چې دوی زر ته زر د برزو دا پیډر په دې باندې کار شروع کړی مشره انشاءالله تعالی دا د دوی کار نه دی او دوی دې کولی شي انشاءالله تاسو دا تمه لرو که خیر چې زموږ د علاقې د کمې مسلې دا به انشاءالله تاسو حل کوئ دومره وخت نه کېږي چې دوی د چوکیدار نوکري په 4 لکه په 3 لکه روپۍ باندې ووایي دا د پیشنهادي د حکومت کارنامې دي مشره تاسو نه دا غوښتنه کوم انشاءالله تعالی زر ده چې تاسو به کښېنئ په دغه د ایمان په کورسو باندې کښېنئ په الله او ته باندې انشاءالله او یو دا به تاسو سره موږ هېڅ کوو انشاءالله زموږ بچي زموږ مشران دا به تاسو سره ولاړي خو زما د کلي دا غریب خلک زما دا ځوانان دا مشران انشاءالله دا به تاسو کښېنئ یاد ساتئ ستاسو وخت نور نه ضایع کوم ما تاسو ته مخکې